زمونږ یو ملګری او دوست اظهر خان ده، زمونږ پارټۍ کې نه دی خو زمونږ همخیال دی، زمونږ سره بهر هغوی کې شامل دي. آصف ګوجر صاحب چیئرمین، ارشاد خان چیئرمین، مفتی صاحب جاوید حسین صاحب اور ارشن منزلی اور بارمیری میں کونسلوں قرضان و مشران رونو کشران و مشران جیسو بےحد مشکور ماں کہ تاسو نن راغلی د سخت ګرمۍ کې نن زما په خیال چې دا اوړی شروع شوی نن ټوله کجا ده ګرمي ده په دې ورباندې نو دا په هغې کې باوجود هم تاسو ټول په دې سخت ګرمۍ کې راغلئ زه ستاسو مشکور یم. زمونږ مخکې نه دا پروګرام کې یو سلسله مخکې شروع کړې وه د یونین کونسل والا ما دلته مخکې راغلو خبره اترې شوې وې او یونین کونسل چیرمنان او نورو ملګري ما سره مختلف هغې کې موضوعونه جوړ شوي دي. معافي غواړم د عجیب الرحمن صاحب ما نوم ونه ویښتو، زموږ هغې قابل قدر مشر دی دیان صاحب او خان اوس راغی. نن هغې کې چې څه ضروریات دي د دې علاقې د دې وطن په هغه شان کې په هر لحاظ سره مونږ کوو ټول په غواړو دا زمونږ د ټولو مشترکه یو جدوجهد دی. دې ته مونږ یو جدوجهد وایو، یو جهاد دی زمونږ د راتلونکي نسلونو لپاره. مونږ دا علاقه چې آباده کړو زموږ د راتلونکي نسلونو لپاره چې هغوی ته سهولت وشي. دلته مشران ناست دي، دا علاقه چې پي اف 16 وه او شروع کې دلته ډېر خراب حالات هېڅ نو، بجلي نه وه، سړک نه و، سکول نه و، هېڅ نه. او دا چې هغه وخت نه دا یو سلسله زما په خیال 88 نه چې دا سلسله شروع شوه او ورو ورو دا کارونه پکې شروع شو. هغه وخت کې خو ډېر ځایونو کې به دا حال و چې په پټي کې به ستن هم نه پرېښودی شوه، خو هغې لپاره طریقې مونږ وکتلې او هغه یو سلسله شروع شو. هغه دا سلسله به همدغه شانتې جاري دا ختمېږي نه. یو خبره بلکل واضح درته کومه چې مونږ تاسو سره د قوم سره کوم وعده وکړو هغه چې څو پورې پای تکمیل ته نه وي رسېدلی د مونږ نه په هغې کې بعضې وخت کې وخت ولګي خو مونږ هغه پرېښي دي. هغه به مونږ پای تکمیل ته په هر لحاظ سره چې الله تعالی په فضل و کرم سره هغه خپل پای تکمیل ته رسو. دا داسې وعدې نه دي لکه چې وایي چې به 1 کروڑ نوکری به خو 50 لاک کورونه به جوړوم او چې راشي په میاشت کې هېڅ نه. دا علاقه یا دا برج د چارسدې کې وګورئ چې د دې موازنه پکار ده چې دا مختلف سیاسي پارټو حکومتونه راغلي دي چې هغوی چارسدې لپاره یا دې حلقې لپاره څه کړي دي او قومي وطن پارټۍ یا دې نه مخکې چې پیپلز پارټي چې وه یا چې زه په هغې کې ومه د دې صوبې وزیر اعظم چې څه کارونه شوي دي او دې نورو پارټو کړي دي د هغې موازنه پکار ده. ما دې نه مخکې تاسو چې میټینګ راغوښته یونین ویلېج کونسلو نو کې تاسو ټول ته خو پته ده
वो रातों के नस्लों तलाव कम नौजवान के लिए अभी तो इस पता नहीं चलेगा दाका अच्छा करने दे और अच्छा करो तो इसी पर शिवे दे माज़ बदले ज़रा इसी तरह तो बेली पते इलेक्शन ना दौरान के शक्कर किसान सदागरू काबी से नौजवान को इस जिम्मे शामिल हूँ no mau iște șoferul ăsta chiar să unde la rușele am dat gurbi hap da su rușele no da se ustom de tot ce a rămas să kine eu pa care de ce acum pas mări acum să doar să roș fac gente kine afer că va mara să la cabară ta ai acum prele o daga la ke halak ki shop de la ke mane Apaki, no, da we, sana zikere, porque hoje vem da agora da mustaraka tormani pade mais por bar. Que aya da karuna chakri और चाकिला अगस्टेशिला सोच और समझ और दे इलाके के बहुत मिनिस्ट्री दा कानून बा ओके दे इलाके के बा मावर पर लगे के लिए शुरू के लिए मतलब की खबर है नो दादा जमुंगा बुनियादी मकसद है दा गैस खबरा दा बिजली खबरा दा तोश वाला करकुनो अरे के लम्बा बखाल देते अरे के सिकंदर खान की लेकर वक्त के ला दूसरा आयत्याल लग वक्त पाला लग इख्तियार हो वाक़ई की जाकर सरासुना दा पुलुना दा बंदुना दा कुछ उस दा कॉलेज दिल का को कॉलेज ना बदे आगे की हो न दा जबी हिम्मत पा गया वाह के दशावर में की चीजें तो बदे में पाटे दा चासदे नवाल तकी पोरे गल मर्दों नवाल तरह का पड़दागे रावस्कल और दिल तफरोल नदाखल वर्कौट कारनामा द बिजले द आसर आगाज कोड या तो न बोरा तो सस पदे आगे की शिवी तो मां जिसने दा तोबे कि कम कानून का शुरू कुनो आगा पाए तकमील का रसो उसका तो क्या जी नो 2016 जो कौमी असम्बली मेंबरों मांगो के वज़ीर आज़म नामा सैंक्शन अकशु लगे जल्दी आगे लपाला और आगे के लग देर का शो बस या हुकूमत अकशु आगे माने आगा खत्म जो आगे पश्चात अपोज शुरू तकरीबन 161 किलोमीटर गैस पाइपलाइन मंजूर पते के सिर्फ 50 किलोमीटर मालिका 111 किलोमीटर आगे पैसे सैंक्शन मौजूद हो आगे माने का वो शो को मौजूद न बदल दिया क्या अभी की बात आता हो दा वर्कआउट हुआ क्या नवा दा योदेरा संगीना वाक़ योदेरा खौफनाक वाक़ भी गाचे मन शुभबंदी जो रखे हुआ कि मुंगा बदा दाचे सोकर और दा कोर कमांडर दा कोर लाहौर के ओ को ये दुओ को दानुल ना दा सुबह को अपने फौज के बाद खलक रफासी होता शे तख्ता बोल को दे है दा कोर दा खबर दा को हिंदुस्तान जमुना पता लिया सब दुश्मन दे अगर निशु कोरे
چې کوم په دغه د دوه ورځو کې دا واقع خو دې ته کتل پکار چې دا ولې دا واقع د دې کړه د دې سلسله د دې بشار چې څوک تاسو یو دې ماستر مایند سہولتکار دا ټول دا څنګه داسې هغه نو که تاسو ګورئ دا د 2014 کې چې عمران خان راغی اسلام آباد ته دا کنټینر باندې ودرېدو نو دا کړی دا هغه نه شروع ده دا هغه د هغه تقریرونه تاسو یاد کړئ هغه وایي چې بل به راوچت کړي تیلې به ورکړو چې بهیې بلونه مه ورکوئ ټیکسونه مه ورکوئ بیروني خلکو ته به دا زموږ مدونه کلي هم کوي چې په سرکاري هغې باندې پیسې مه رالګئ په هونډۍ باندې رالګئ بیا رو بیا څه وشو دوی د ډي چوک ته چې راغلل په پارلیمنټ یې حمله وکړه د هغې ګېټونه یې مات کړل په پی ټي وي ټلویزیون په هغې باندې لاړل دننه و هغې کې توړ پوړ وکړ یو ایس پي هلته دا مه و چې هغه اوسه پورې ټیک شوی نه دی په دا اوس ډېر وایي چې سپریم کورټ دا دی او سپریم کورټ زنده‌باد دا هغې په سپریم کورټ په هغه جګړو باندې دوی پنځه یا پرتګونه په هغې باندې کېښودل دا هم بېعزتي وکړه نو په دغه وخت کې دوی خلاف ایکشن شوی وی نو کېدای شي دې ته خبره نه ورسي دغه به خاندل دا اوس چې بیا حکومت मुझ पे 788 में केस दाखिल किया भाई ताकि कम हरकत में कड़ी दो दे सदर अगर वीडियो से ऑडियो के सदर से आलवी अगर तो कि उस पे हमला कर दिया हमने पीटीवी पे यहाँ अभी वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ जाओ नो दा अज़ाइमो چې موږ دا په دې طریقې سره دې سره څو شو چې دا کوم هغه کسان ورته مخامخ چې ناست وو نوجوانان د هغوی په ځای کې دا شو چې بس خان چې څه وایي هغه خو د هغې څوک کار کولی شي هغه خو چې وایي خان د هر خان حکم دی زه څوک کولی شي نو 788 په دغه باندې نه لګېږم دا تاسو کې سم کسان چې دلته لږ لاسه شوي دي په پټي به هغه شوي چې 788 ولګي ما په سمه کسان ما باندې 788 په کوټه کې په زه خبر نه وم یو کیس چې په 788 ما باندې راغلی دی وایي ما باندې 788 ونه لګېد او وایي چې कानून सबके लिए बराबर बड़ों को कानून मिलता और इंसाफ मिलता है छोटों को नहीं मिलता बड़े वो हम छोटे गरीबों को देना है तस्वीर हुकूमत ला हमारा शरण ये जब हुकूमत ला अलवी और खत्म कर शरण किए बगैर सोच तफ्तीशा हम क्या د دغه حکومت آئینی طور باندې بدل غیر آئینی طریقے سے نه آئینی طریقے سره عدم اعتماد څنګه چې موږ دلته کړو په صوبې کې چې وشو نو ته د هغې نه دا مرض دی هغه جوړه چې وایي چې د امریکې زما خلاف وکړي او یو خط یې راغلی چې دا ګوره دا امریکې زما خلاف وکړي هغه چې بس امریکې شو بیا امریکې نه پس بیا بل څوک شو بیا باجوه شو او داسې بیا دغه یو کال کې دا کومې جلسې جوړ کړې او دې پوسټ ته چې کوم رد دغه رد او هغه وکړل که نه دې وکړې
میر قاسم میر جعفر اور پانچواں یہ ہے پرانا یہ ہے یہ ہم خلق برداشت کا بیا عدالتونو کې چې کیس نه پیداله ویزه نه پیش کېږم یو کې نه پیش کوم چې پیش کېده به څنګه به پیش کېده ځان سره به یو یته به اجازه ورکړو او هغوی ما ته داسې چور جوړ کړ چې جج به مجبور شو او یو ځل خو دې ته نه لاړ وي عزت بهجو هغه باندې ورته ولېږه دستخط وکړه هغه فایل یې جوړ کړ دا اوس قانون چې ته وایې چې سب کے لیے برابر ہونا چاہیے دا قانون دی ښه دې نه پس چې پولیس صرف سمن هغه له تلګ ورکړه زمان پاک ته هغوی سره جګړې پېټرول پمپ بمونه پېټرول پمپ یې جوړ کړی دې خلکو چې دې ټرېننګ ورکړی دی پېټرول پمپونه دا همدا ګاډي سوځولي چې د هغې شی هغه نشته د پولیس ګاډي پولیس هغه افسران یې زخمي کړي بیا خلک وایي نوجوانانو چې یاره خان چې څه کوي خان ته څوک څه نشي ویلی نتیجه یې څه وشوه چې هغوی ته وایي چې شا به په دې باندې ورته هغوی وایي چې بلکل موږ خان ته خو څوک څه ویلی نشي هر یو لاړ وهل معامله وکړه اوس وایي چې یاره میرے کارکونوں کو پکڑا کارکونوں به نشي چې څوک په هغې کې هغه دی اوس خو دا ویډیو په داسې شی راغلی چې اوس څوک پټېږي نه هغه چې نشي نو چې نه وي دا هغه کړی دا زما کسانو لې کړی دا ابن شو والا کړی اوس چې یو روزي دته دې پریشانه دی چې نه نو د دې پوره تحقیقات پکېږي او دې کې چې سامره خلک دي صرف چې هغه په هغه میدان کې چا فوټوګان راغلي هغه نه یعنې زنانه دا هم را دې خلکو له هغه ورکړی اشتیار یې ورکړی چې زنانه داسې زنانه چې د ښه ښه کورونو زنانه هغوی تللي دي په دې کې حصه اخیستی کېږي د دې څو پورې کو د دې ځای ته ونه رسېدو نو دا سلسله دې کې کو دې خلکو ته صدا میلاو نه شوه نو دا سلسله به نه ختمېږي او انشاءالله تعالی دا زمونږ هغه دی چې بېګناه خلکو ته نه چې څوک په دې کې ملوث دي که هغه مخامخ وو او که وروستو دي یو خو دا سړی دومره دروغ وایي یاره ما په دې سیاست کې ډېر خلک لیدلي خو داسې دروغجن سړی ما په دې عمر کې نه نن ساري یو خبرې ماښامې بله خبره داسې سړي ته به څه کوې مونږ غواړو چې صحیح دا هم درته زه ووایم ټیک ده په تېر الیکشن کې به زمونږ هم کوتاهیانې وې دا نه وایم چې زمونږ کوتاهیانې نه وې خو اوس مونږ سره شواهد هم راغلي دي چې جعلي ووټونه راغلي وو هغه پکې اچولي شوي دي زنانو هغې کې ډبل ووټنګ شوی دی دا ټول یو منصوبې تحت موږ ته اوس پته ولګېده چې هغه راته هغه ده چې چا هغه په هغې کې هغه وو هغوی راته ویلي دې دا یو سړی چې د قوم
کوم اصل هغه اعتماد یې هغه باندې ډاکه واچي د عوامو اعتماد باندې ډاکه واچي او هغه کس چې څوک منتخب نه وي هغه منتخب شي او چې څوک باید چا په هغې کې هغه منتخب نه شي نو بیا به همدا حال وي د ایم پي اے او د ایم این اے به همدا حال وي چې هغوی به هغوی څه پروا کوي ده څه پروا کوله دغه په خپل هغې کې دا ووایي چې ما به چې سمینار کې به خلک به کم نو عیسی ویل ته چې شابه خلک راته راغله نمبران راته راوله په دې باندې د حکومت چلاو نو داسې دا دور چې دی دا د پاکستان د دې تاریخ یو خوفناک دور دی چې د عوامو سره څه وشو د قوم سره څه وشو د ملک سره څه وشو هغه د معیشت خبره ده اوس مونږ ما ته پته ده زه ستاسو په مخ ویم چې یاره دا تېر حکومت په وجه دا شوی دی نو ټول به خلک په هسې به اکثر به وکړي خو په ځای ځای کې وایي اوس ګراني ده خو د ګراني هم څه یو بنیاد خو وي که نه بنیاد دی ایښی دی زما یو سړي سره معاهده ده زه معاهدې خلاف ورزي وکړم سړی په ما باندې بیا اعتماد کوي د آی ایم ایف سره معاهده کړې وه ده دا ټول شرایط منلي وو ده د هغې خلاف ورزي وکړه اوس د آی ایم ایف چې دا هغه کوي دا مونږ دا حکومت هغه کوي هغوی سره خبرې کوي او هغه اعتماد هغه شانتې نه بحالېږي د هغې په وجه دا ټول سلسله هغه ده دا نه وایم چې د دې حکومت هم پکې هغه لږ ډېر هغه یي چې دا ګراني پکار دا دی چې کنټرول شي ځکه د خلکو حالات چې دي هغه ډېر سنګین دي په دې یو خبره باندې لږ خوشحاله او هغه شو لږه تسلي راته وشوه چې دا تنخوادار طبقې له دا 30% او 35% په هغې کې اضافه وکړه دا همدا اضافه په دې 10 کالو کې مخکې چې نه شي نو هغه هم زمونږ د قوم هغه چې څوک تنخواهدار دي د هغوی هم د هغې تنخواه نه بغیر ګزاره نه کېږي نو دا یو ښه قدم دی او موږ غواړو چې اوس په دې هغې کې په ګراني ده او په لوډشیډنګ کې او دا حکومت کو دا کم هغه بدامني ده په دې باندې کنټرول راولي په ګرانۍ باندې انتظامي طور باندې حکومت 10% 15% په دې کې کمې راوستلی شي چې صحیح معنو کې حکومت په هغې دا ډي سی او هغه دا ټول چې دي په صحیح طریقې سره وکړي 10-15% په دې کې کمې راځي پرایس کنټرول کمیټي وړو خو چې کومه نرخ و هغه تاسو معلومه وه هغې کې خو مونږ بس موقع وه دا تعالی موقع پیدا کړي پرکاش سره څه نه کړي چاته پته هم نشته تاسو دا یو خور کړې نه دا خبره الفاتحه د روزګار علمبردار ده روزګار به ورکوو د نوجوانانو ته نوجوانانو لپاره سکولونه ټیکنیکل دا ټیکنیکل کالج چې دی تنګي والا دا اوس په پاکستان دې صوبه کې 1 نمبر باندې راغلی 1 نمبر د دې خلک اکثر هغه هلته اټامک انرژي کې زیات کسان د دې دا زموږ لپاره فخر خبره ده چې د دې ټیکنیکل کالج هلکان اټامک انرژي کې دا نوجوانانو خدمت دی
هم کنرجی کې نوکری آسانه خبره نه ده، د فخر خبره ده. هغوی زندګي جوړه شوه. نو دغسې دا نور دا اوس دا جنګ کې یو کالج جوړ شو، یو هلته چې دا سکندر خان دا دوه هغه وخت چې هغه ورو ورته ویلو چې دا دوه کالجونه به زموږ دلته راکړئ. هغه په تشریف پای ختمي ته رسېدلی نه یې رسېدلی پوره شوي دي، وبرسي بورډ ته پیاز څوک لګوي، خو مونږ مطلب دا چې دا بچي زموږ سبق ووایي، اوس چې دا بل لعنت کم شروع شوی دی، الله تعالی د هغې نه مونږ بچ کړي. نوکري ورته نه وشي نو انشاءالله تعالی د دې علاقې نوم به تاسو ته راغی انشاءالله تعالی چې مونږ نه څه کېږي دا